بسم الله الرحمن الرحیم. د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو حقوقو ادا کولو ول اول جماعت اوله ګرو هغه د صحابه کرامو ده. صحابه کرامو قول او عمل ته چې مونږ تاسو وګورو د دین مونږ ته د حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحیح محبت او عشق مونږ پیژندلی شو. بیا زه د صحابه کرامو څه حالات بیانوم، خو اصل کې محبت چې کوم دی دا یو کیفیت دی. دا کیفیت په الفاظو کې او په عباراتو کې بند کول دا ناممکنه خبره ده. خو صحابه کرامو به د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره دون زیات محبت کوو چې صحابه کرامو ته نه د ځان فکر وو او نه د مال فکر وو نه د بچانو فکر وو، بلکې هغه هر شیز په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې قربانولو. د یو صحابي حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه هغه فرمای وما كان احد احب الی من رسول الله صلی الله علیه وسلم، وای ماته په ټولو انسانانو نه زیات محبوب هغه حضور پاک صلی الله علیه وسلم دی، او ماته د عظمت او د احترام په وجه سره په ټولو نه زیات محبوب هغه حضور پاک صلی الله علیه وسلم دی. ما په ټولو نه زیات عشق او په ټولو نه زیات محبت د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کولو. ما په حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې خپل ځان هم قربان کړی دی او مال مې هم قربان کړی دی او د اولاد او جایداد مې هم قربان کړی دی. د صحابي فرمای وای ما کله هم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په گہرائی نظر سره او په عمیق نظر سره او په ډکو سترګو سره ما کله هم نه دی کتلی. وای که څوک ما نه دا تپوسو کی چې مونږ ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام اوصاف بیان کا، د اوصاف مجموعه بیان کا، وای ما کې دا طاقت نشته چې زه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم اوصاف بیان کم. ځکه چې ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د عزت او د احترام په وجه سره ډیر په سخت نظر سره او په ډکو سترګو سره نه دی کتلی. وای که زه په دې حالت کې د دې دنیا نه لاړم ما ته یقین ده چې زه به جنتی یم. انصارو کې یو کس نبی علیه الصلاۃ والسلام خواته راغی، وای ما مال او جایداد ټول په تا باندې قربان کړي دي او زه تا سره ډیر زیات محبت کوم او زیات عشق کوم. وای زکه د دې دنیا نه ولاړ شم او ته هم د دې دنیا نه ولاړ شي، نو په دنیا کې خو ما ته ملاقات وشو، ما ته ولیدلې او په دې وخت کې دغه کس ډیر سخت وژړل. وای که ته د دې دنیا نه ولاړ شي او زه هم ولاړ شم، بیا په هغه دنیا کې به ستا مقام او مرتبه مونږ نه ډیره اوچته وي او مونږ چې کوم مقام او مرتبه دی هغه به ډیره کمه وي. بیا په هغه دنیا کې به زه تاسو سره څنګه ملاویږم، هغلته ملاقات څنګه کوم. په دې ځای کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم خاموش شو او د الله جل جلاله د طرفنا آیات را نازل شو او یوم یطع الله ورسوله فاولئک مع الذین انعم الله. وای کوم یو کس د الله او د الله د رسول اطاعت کوي نو په دې باندې الله تعالی انعام کړی دی چې د انبیاء کرام او داسې نیک خلق او شهدا د دې سره به د انسان حشر کیږي. نو دا یو مقوله هم دی چې کوم انسان په دې دنیا کې د چا سره تعلق وي، د چا سره ولاړی او ناستی وي، په هغه دنیا به هم د دې انسان ولاړی او ناستی او د دې انسان حشر به د انسانانو سره کیږي. نو الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره د رښتیا او د سچایي محبت را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.